Next مونږ ګورو relation between polar and rectangular coordinates. اوس چونکې دا دواړه سیستم چې دي دا یو په یو پلین کې ډیفاین کیږي، خو یو سیستم وایي چې horizontal او vertical distances اخلا او بل set of coordinates وایي چې distance اخلا د پول نه او د polar axis سره دا هغه radial distance angle چې دی هغه یې اخلا. خو دا پوینټ چې دی دا په دې یو ون اینډ سیم پلین کې دی، نو لہذا سره سره ریلیشن چې دی هغه په دې دواړو جوړیږي. نو دا ما یو په پولر کوارډینیټس کې یو پوینټ اخیستی دی آر کاما تیټا چې پولر کوارډینیټس یې دا دي د پول نه په آر ډسټنس باندې دی او هغه تیټا ری چې ده هغه د پولر ایکسس سره تیټا انګل جوړوي. دغه شانتي که دا پوینټ چې دی دا زه ویو کما په ریکټینګولر کوارډینیټ سیستم کې یو بل ابزرور دی چې هغه دا پوینټ په ریکټینګولر کوارډینیټ سیستم کې ګوري، نو هغه کتلی دي چې د دغه سیم پوینټ نه دغه ریفرنس پوینټ اخیستی دی او د دغه ریفرنس پوینټ نه هریزنټل ډسټنس د دې پوینټ چې دا هغه ایکس راغلی ده او د دغه ریفرنس پوینټ نه د دغه پوینټ ورټیکل ډسټنس چې ده هغه وای راغلی ده. نو دا دواړه فیګرز چې دي دا اوس کمباین کوي دغه شانتي چې په دې پول باندې دا ډاټډ ریس چې دي دا ما ډرا کړي. نو که زه د دې ځای نه د دې ځای پورې دا پولر کوارډینیټس ویو کما نو هغه زما سره دا کوارډینیټس راځي آر کاما تیټا، او که دغه پوینټ چې دی هغه زه په کارټیزن کوارډینیټ سیستم کې ویو کما نو دا یې هریزنټل ډسټنس ده د اریجن نه او دا یې ورټیکل ډسټنس ده د اریجن نه. نو لہذا د دې یونیفیکیشن نه دا یو رایټ انګل ټرایانګل چې دی دا زموږ سره فارم شو او سره ټریګنومټریک ریلیشنز چې دی هغه به استعمال کوو. cos theta is equal to x over r x is equal to r cos theta, sin theta is equal to y over r, y is equal to r sin theta. لہذا په دې x is equal to r cos theta اور y is equal to r sin theta په ریلیشن سره the polar coordinates چې دي هغه ریکټینګولر کوارډینیټس ته کنورټ کولی شم. په ذهن کې تاسو کېدی چې دې نه مخکې موږ ویلو چې پولر کوارډینیټس انفینټ کېدی شي، ټیک ده، خو دې دا مطلب نه دی چې هغه انفینټ کوارډینیټس چې دي هغه مونږ کنورټ کوو کارټیزین کوارډینیټ سیستم ته، نه دا به هم انفینټ کوارډینیټس راکوي. نه، کله چې انفینټ کوارډینیټس د پولر مونږ کنورټ کوو د یو پوینټ هغه انفینټ کوارډینیټس کنورټ کوو نو یونیک کوارډینیټس به راکوي ښه په ریکټینګولر سیستم کې انفینټ به نه راکوي ښه. نو په دې ریلیشن باندې چې دی زه پولر کوارډینیټس چې دي هغه ریکټینګولر ته مونږ کنورټ کوو او ریزن د دې دا یو دی چې کاز تیټا او کاز تیټا پلس 2 کې پای د دې یو ویلیو وي، ٹھیک ده. مونږ وایو کاز تیټا از ایکوال ټو کاز تیټا پلس 2 کې پای، هغه شانتي ساین تیټا از ایکوال ټو ساین تیټا پلس 2 کې پای. نو لہذا روټیشن چې دی هغه ټریګنومټریک د سرکولر فنکشن باندې سرکولر ټریګنومټریک فنکشن باندې روټیشن چې دی هغه په ویلیو باندې اثر چې دی نه پروډیوس کوي ښه. نو دا خو پولر کوارډینیټس ریکټینګولر ته اړول شو. دغه شانتي که چېرته ریکټینګولر کوارډینیټس یې موږ له راکړي او پولر ته څنګه اړو نو هغه ریلیشن زموږ سره د دې ځای نه راځي. دا سکویر به کمه آر سکویر به راشي دې ځای نه آر از ایکول ټو ایکس سکویر پلس وائی سکویر انډر دی روټ. دغه شانتي که دا ډیویژن وکړمه نو زما سره به دا ریلیشن راشي. تاسو د دې پته وایي یو بیټر نو اټ تیټا از ایکول ټو انورس ټینجنټ وائی اوور ایکس دا به راشي. بس دلته کې ریکټینګولر کوارډینیټس په یونیک راکړي، خو البته دا پولر کوارډینیټس چې دي دا انفینټ کېدی شي. انفینټ څنګه؟ فرض که دا تیټا زما سره راغله پای بای 4 راغله زما سره پای بای 3 راغله، زه دا ځکه اخلمه چې دا نون انګلز دي، بل سره راتلی شي پای بای 10 راتلی شي پای بای 11 راتلی شي
هر چې دا داسې انګل چې د هغه ویلیو تاسو ته ټریګنومټریک ویلیوز نه معلومه هم راتلی شي 15 ډیګري راتلی شي 10 ډیګري راتلی شي خو د دغې که فرض که موږ په ډیګري کې میجر کوو دا تیټا از ایکول ټو 10 ډیګریز چې راغله نو دې سره بیا موږ ولیکو پلس 360 ډیګریز انټو کې ٹھیک ده 10 degrees plus 360 degrees multiplied with k نو دا k چې دی هغه 0 plus minus 1 plus minus 2 دغه به راځي او که دا theta is equal to 10 radian وه نو 10 radian plus 2k پای به سره ولګو نو هغه infinite values of coordinates چې دی هغه زموږ سره راشي نو دا په دې ریلیشن سره مونږه کارټیزین او پولر کوارډینیټس چې دي هغه ریلیټ کوو بیا به دې پسې ریډیل او ټرانسورس کمپوننټس او ویلاسټي اینډ سلیریشن چې دی هغه به وایو دا مې لږ تاسو ته ریکال کوو چې تاسو دا ریمایند کړئ چې بیا مونږ هغه ریډیل او ټرانسورس کمپوننټ کوو نو ډیفیکلټي به درته نه وي